بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپوست تاسو په خدمت کې حاضر دي. کتونکو دغه سلسله و مخ په وړاندې بوزو. دا زنانه تاسو وینئ دا کونډه ده او بچي یې شته، خو بدمرغي دا ده چې واړه واړه بچي ورته پاتې دي. یوه میاشتې مخکې زما خاوند وفات شوی دی او د دې عمرزو سیمې ده او ډېره زیاته ضرورتمند ده. داسې ده او جي داسې ده. روژه څنګه تېره شوه؟ روژه مونږ له روژه کې غوښه لیدلې نه ده په سترګو. بس روژه داسې تېره شوه چې اوښکو سره ګټې وټې سړی ملاړ مړ شو، نور څوک نشته، بس یو خدای شته. دا ماشومه نه ده، دې د الله دغه شوې. دا ما سار چې کوم دی نو ډاکټر له بوتلې وه، دا مونږ کره کور ته راغلي وو. دې ماشومې ټوله شپه دې مور ته جړلي چې ما نه دا لاس کټ کا. دا تاسو وینئ په دې لاس باندې چې کوم دی نو تاسو دا نښه وینئ، دا نښه سی کې دا کومه نښه چې تاسو ته په نظر راځي دا په دې لاس باندې ده. دې مور سره دومره پیسې نه وي چې دې په علاج وکړي، ولې چې دا ښکلی تنکي ماشوم دی، په مصري خانه کې دی ژوند تېروي. د ده چې کوم دی دې وخت کې د تعلیم وخت دی، خو پلار یې نشه کوي. د هغه نشې په وجه چې کوم دی نو د دې ماشومې علاج نشته، د دغه چې کوم دی نو تحفظ نشته، تعلیم نشته، او دا چې کومه ده نو خدمت کوي در په در ده. داسې ده که نه؟ څه وایې په دې موقع ژوند څنګه تېرېږي؟ ژوند ډېر خراب تېرېږي. بس دې بلور درته څه وي؟ دې راته وي امي چې ډاکټر له مې نه بولي، بس دا لاس رانه کټ کړه چې بس پیسې ختمې شي. ډېره زیاته تې تنګه وه. زمونږ څه راته چې وخوړه دا چې بس یو بل راته ووي دا هلته لاړ شي، هغوی به سره لاس امداد وکړي. نو کتونکو دا ستاسو د وړاندې دا ما ماشومه چې کومه ده سار منګه علاج له بوتله، دا والا زلمیدین له دا والا فیملی بنسپتی والا تم دوا کوه. اورې او دا تاسو وینئ دا مونیسه ښه صحیح ده. راشه دې خوا راشه. دا وړم والا دا غوړیم والا بچي، وړم والا غوړیم والا دا پیسې مونیسه، دا پیسې مونیسه. په دې به اوس روژه ماتې له ښکلې سوال یې ځان له دې بچو له ومالې ښه صحیح ده که نه. دا مور یې وړه والا راشه، دا ونیسه راشه ښه. او دا وړو ټینګې مونیسه ښه. کتونکو دا ما چې زرمېدین له د ستاسو بچي زرمېدین زما شپږ لوریانې دي او یو ماشوم زوی مې دي. شپږ لوریانې ښه. په شپږ لوریانو کې الحمدلله یوه لور چې کومه ده اوس هم کوېدن کړله، دویم هم چې کومه ده نو کوېدن شوه. بېګا نېټه کېښوده هغې نه بعد بېګا د دویم هم نېټه کېښودلې شوه. څو کالونه زرمېدین له ماله راځي؟ ما څلور پنځه شپږ کالونه دم راځم. اوس مې ګورده کې کاڼي دي بلکل ټول لچم ګورده کې مس کاڼي. اوس ما دم له ورنې مردو کې دا دم خولی دي. ما دونه راغلی ته مې ورو ته مې دم له هم مور شو. او خوشحاله که څلور کالونه مال راځي، سوړې روړې دي ځای نه ته مطمئن یې؟ بلکل دواګانې نه ته کوو، هر څه مې نه وړي دي. اورې هر یو شی مې د دې ځای نه وړی دي. او دا رور دغه رور مې ځان سره راوښي، دا مې یو غریب سړی لیدلی مې دې امداد لږ ورکړه. یو بوجوړه ودله راواله ښه. خو وینې چې د هغه ټیم نه واله دې ټیمه پورې چې کم دی نو تا وړلي دي دې ځای نه څومره خلکه به راتلل؟ ښه ډېر خلکه به راتلل، داسې دنیا به راتلل. مونږ به په خپله بال بچ به مې ټول راته و، مونږ به راتلو جام کپړې به مې وړې، هر یو شی به وړه، هر یو شی به د مالې کور ته وړه. خدای خوشحاله کړه، خدای مې عزت وکړه. د ډېر غریب یم، ډېر ناچاره یم، ډېر بیمار یم. اوس مې ګورده کې دوه کاڼي دي، ابله ما الټراساونډ کړی، اوس مې دوه کاڼي ټول لچه ما. نو دې مردو کې ماته ابله مخکې کې دم راغلو، بیا یو دم له ورځو. ښه کتونکو دا د شپږ لوریانې دي، یو یې زوی دی، یعنې وشو په شپږو کې د دوه کوېدنې وشولې. په دغه ویډیو باندې موږ تاسو سره متعارف کړی وي. کپړې هم ولې د اختر هم اغوستي دي او داسې هم ورله اغوستي دي. د سکول اخراجات هم الحمدلله زموږ په وجه باندې شوي دي. دې وخت کې دغه ناغه راله، دې به رابطه کې وو، خو ما ورته چېرې راکړوم دی نه، ځکه چې ته د هغه ځای نه راځې نو ستا نه رشکم چې کومه ده 500-700 روپۍ اخلي، نو لحاظه لږ پخه راشه. نو خو دغه ټیمګي غوړي ورته میلاو شو، نو نن سبا خو په 2500 روپۍ باندې دا غوړي چې کوم دی نو ډېر زیات ګران شو. نو فیملی بنسپتي والا ته دوا کوه. هغه زنانو له چې موږ کم ورکړل، هغه خور د خمزه موره چې هغوی ته چې کوم دی نو ټیمګي غوړي میلاو شو، بوجوړه میلاو شو، کونډه وه. د هغه ماشومې علاج چې کوم دی هغه ډېر زیات ضروري دی. ښکلي بچي یې دي او دې وخت کې په مصري خانه کې دي. د څه په وجه؟ د پلار د ناکړدو په وجه باندې چې هغه په نشه کوي. دا آیس دلته کې زیات شو، دا نشه دلته کې چار وړله. داسې یو شمېر نن ورځ کې چې کوم دی دا دویمه زنانه ده چې زه تاسو سره متعارف کوم او د هغې خاوندان چې کوم دی نشې کوي.
نو په دغه شانتې په بچو ډېر ژوند تېرېږي دغه راشه دې خوا ته ته راشه دا واله ځان سره اوچت کا دا څه ځان سره واله دا تا ځان سره واله او ځه نه کا دوا کوه ښه کتونکو زموږ سره اوسه نو دغه روانه سلسله تاسو ګورئ دغه زنانه ده چې د دې دوه خاوندان کړو دواړه مړه شوي دي لاول یو بیا هغې نه پس بیا نیکه وتړله بیا بل د کلونو راسې دلته کې راځي نغدې موړي او دا دومره بدقسمته ده چې یو شمېر بیمارو راګیره کړې ده واړه واړه بچي دي هغه هم بیماران دي رونه پلار دغه خیال نه ساتي لیورزي هم خیال نه ساتي دلته کې دا ساره 8 بجې راغلې ده د خپلې غریبۍ او نستۍ دلته کې راوستې ده څه په دې موخه څه صورت حال دی ستاسو زمونږ حالات هر چا ته پته ده که تاسو ته نه خدای پاک ته پته ده موږ به څه ویو بس زمونږ دغه واړه واړه ماشومانان دي نه د ګاټې واټې نه تره شته نه پلار شته نه بل خپل پردی شته دغه زه له په دی ځي ته راځو چېرته په خزانو له زه یا لو پردی خټې او پردی څه کوم خپل څو بچي دي 3 دلته څو کالونه راځي دا دریم کال ها دریم کال دی کور ته مې نغدې هم دروړې دي والي نه کتونکو دا ډېره زیاته انتخایي چې کومه ده نو مجبوره زنانه ده او هغه رور ته هم دوا کوه چې هغه رور وی چېر زما د طرف نه چې کوم دی نو نغدې پکې ورکه دا ونیسه صحیح ده دا واله او دا هم واله شابه راشه دې خوا ته دې ماشومې مور مړه ده او څو پیرې څویم ځل دی دا مې دریم ځل دی او دریم ځل مې د ویستلې په وړه راله راکې او نور څیزونه وي غوړي پکې نه وي نن پکې غوړي راکړه داسې دي وی که نه دا واله دا واله د خمزه مور ته دوا کوه ښه مورې ستا 4 بورې وړه یوړل دې ځای نه روژه لاړه زه یم ځکه 4 بورې وړه دې یوړل او نن ته وایې چې غوړي صحیح ده دوا کوه دا وایي چې بچی راته بیمار پروت دی او نور داسې څه شته دی نه نو سره دی 5م ځل شو ښه 4 بورې وړه دې ځای نه یوړل دی 5م ځل شو نن چې کوم دی نو دوی غوړي خو م یوړل نو موږ سره اوسئ کتونکو ورسره تاسو وینئ چې دا کومه زنانه ده دا د شب قدر نه راځي او دا څویم ځل دی دا مې دریم ځل دی دې روژه کې دې روژه کې دا دریم ځل دې روژه کې مې دا دریم ځل دی چې راځم او دا 4-5 کالونه دلته راځم د دې ځای نه هر سوړم دا 10 روژې مې ډېرې سختې وي تاسو سره سنو او د دې 10 روژو نه پس دا باقي پاتې مې ستاسو په واسطه ډېرې خشته تېرې شوې د الله تعالی هم لاک شکر دی ستاسو هم ډېرې خشته تېرې اوس راکړه ایسم نو اوس بله ورځ راغلو مرسې مې وړو او رون مې چایشتې دي او مور مې د خفګان نه پالې جوالې د بنو ته کړه د دشمنۍ د لاسه وړې ده اوس مې هر هم دلته پروت دی او ورېرونه هم راته مخکې مې یتیمانان پاتې دي اوس دلته ډېرې مجبورې د لاسه دلته راغلم څه د رقم نه لګي چې هغې له تیار کړم خپله بس ټوله وخت خپله هم تور سر یم بار هم نه شم وتلی چې چا ته سوال وکړم دلته چې رالې دا 20 ورځې ښې تېرې شوې غشته مې دا باقي پاتې روژې تېرې شوې خپلو بچو چل نه راځي ورېرونو په ورېرو په هغې څوک چل نه راځي تا راغلم الله یې تا ډېر خوشحاله کړو چې څوک تا سره امداد کوي الله دې هغې سره امداد وکړي دا دي دا ور په مونږ مه بندوي چې هر څوک امداد دله رالېږي زړه د خلاصه وله راولېږي د خلکو شیطاني مورې موږ له ستاسو په مخامخ سودا راکوي او ستاسو په وجه خو دا ښځې بندې نه شوي مقه ښځې ځي او راځي هم د دې ځای نه سوداګانې وړي ستاسو په وینا خو چا هم زنانه بنده نه شوه مجبوره دي راځي او نالم خان شیرپو چاته څه وایي ستاسو په مخامخ یې په ویډیوګانو ورکوي چې دا زنانه راغلې ده او دا مجبوره ده او دا سمه ده دا ولې کري دا ونیسه دا وړواله کتونکو تاسو د دې زنانه د احساسات واورېدل چې 4 کالو نه راځي او په دې روژه کې په 11مه روژې نه دا سټارټ شوی د 4م ځلې دی مطمئن ده او احساس دی ورسره نورو خلکو ته هم چې کوم دی هغه پرسوکوي چې د خلکو په خبرو کې مه راځئ ګمراه کېږئ دا معاملات د الله سره دي د انسانانو سره نه چې ډېر ښه ډېر لو ډېر زبردست پر ورځ په قیامت هم دا په کار راځي
عمل به هم په کار راځي کردار به هم پاتې کېږي نو دا خلک مجبور دي چې دې کیمرو ته راځي زه چې دې قصه ورته کومه کله وایي بچي راله خرڅ کا کله څه وایي خو بیا هغه یو نظام روان دی داسې ده که نه دا اختر دی نه د جامو درک لګي نه دا سم نه غواړم و چې دا غېټه مړه شي د بچو غرانه واپس نه غواړي که نه ډېر خلک موږ ته دا وایي چې یاره کپړې نه زه ورته وایم چې د خېټې غم وشي نو نن به هغه د حمزه مورکې زمونږ خور هغه کلیم بی چا چې موږ سره مدد کړی دی به نن څونه خوشحالي خو دا غوړي او دا دغه را سره یو خوراکي یو خپل کوروالا ته ویلي چې دا به الف خان له ورکوي چې هغه نه بغیر بل چال نه ورکوي نو داسې قسمه خلکه ټینګي غوړي مې اوسي بوجۍ مې اوسي څوک پکې چینی مې اوسي څوک پکې لوبیا مې اوسي څوک پکې چڼه مې اوسي موږ د موقع مناسب تر ګورو او په هغه مناسبت سره چې کوم دی نو موږ یو څیز ورکو ډېره مننه خوشحاله اوسه